اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر آصف نن د یو نوي ټاپک سره او نننی ټاپک یو بیماری خو نه ده، خو یو داسې کنډیشن دی چې هغې ته زه د بیمارو جړ هم ویلی شم، هغې ته زه د بیمارو مور هم ویلی شم، او هغه د اوبیسټي، موټاپا، غټوالی. غټوالی داسې یو بیماري ده چې موږ یې په بیمارو کې نه حسابو، خو دا د ډیرو بیمارو جړه ده. او که چېرې د دې غټوالي روکتام وشي یا بنده وزن کم کړي یا غټوالي ته ځان پرېنږدي، نو ډېرې داسې غټې بیماریانې دي چې هغه به بیا تاسو ته نه کېږي. په نننی ویډیو کې به د هغه بیمارو ذکر هم کوو او د وزن د کمولو باره کې، ویټ لاس څنګه کېږي د هغې باره کې به درته هم خبره کوم. امید ساتم چې دې سره به ستاسو ډېره فایده وشي. غټوالی لومړی خبره دا ده چې وټ از اوبیسټي، غټوالی دې څه شی. نو عام خو تاسو غټوالی بس غټ بنده ته غټ وایي، خو په میډیکل ټرمینالوجي کې غټوالی یو څیز دی، بي ایم آی ورته وایو، بیسل میټابولیک انډیکس، چې د چا بي ایم آی ډیری نو هغه ته موږ غټ بنده وو. نن به تاسو ته زه بي ایم آی باندې هم پوه کړم، بي ایم آی کلکولیټ کېږي څنګه، معلومیږي څنګه، او بیا د بي ایم آی د کمولو کومې طریقې دي هغه به هم وایم. بي ایم آی چې کله د ستاسو د 25 نه کم وي، یا موږ دا ویلی شو چې دا کله د 20 نه تر 25 پورې د چا بي ایم آی نو دا ښکلی وزن دی، دې ته ښه وزن وایي او دې ته نارمل وزن وایي. که د 20 نه کم وي نو دی په نري انسان کې، بیا د کمزوري انسان کې راځي. او که چېرې دا بي ایم آی د 25 نه تر 30 پورې راله، نو د 25 او د 30 په میاشت کې بي ایم آی ته موږ اوور ویټ وایو، دته موږ اوبیسټي خو نه شو ویلی، خو دا په اوور ویټ کې راځي. که چېرې دا بي ایم آی د 30 نه تر 35 پورې لاړه، نو دا اوبیسټي کې راځي او مایلډ ټو ماډریټ اوبیسټي دې ته وایي. او که چېرې دا بي ایم آی ستاسو د 35 نه په بره شوه، دا سیویر اوبیسټي ده، دا صحیح بنده دته غټ بنده ویلی شي چې کوم بي ایم آی د 35 نه بره وي. اوس بي ایم آی کلکولیټ کېږي څنګه؟ نو په چونکې ایډوانس دور دی، نو که تاسو په نیټ باندې په ګوګل کې بي ایم آی کلکولیټر ورکړئ او په هغې کې خپل هایټ او ویټ ولیکئ، نو تاسو ته به هغه بي ایم آی دروکړي. خو که چېرې تاسو په دغه باندې نه پوهېږئ، نو د بي ایم آی کلکولیټ کولو یو ډېره سمپل فارموله ده چې تاسو وزن څومره دی په کې جي کې، کیلوګرام کې، او بیا ستاسو هایټ په میټر کې څومره دی، نو د هغې چې سکویر والی هغه چې 2 ځله والی او هغه په دې باندې تقسیم کوئ، نو د دې نه بي ایم آی راځي. مثال د یو سړي وزن 80 کیلو دی او دی 1.7 میټر دی، 1.7 میټر مطلب 170 سانتي میټر دی، نو دا 80 او بیا د 170 سکویر 2 ځله 170 والی، د ده بي ایم آی اندازتاً موږ سره 27.6 راځي، چې دا کم د نارمل خلکو ویټ او هایټ دی. نو تاسو خپله بي ایم آی وزن په کیلوګرام کې او بیا په میټر کې ستاسو هایټ څومره دی، هغې له یول خپله کې ضرب ورکئ، بیا د 80 په هغې باندې تقسیم کړئ، نو تاسو به خپله بي ایم آی تاسو ته معلومه شي. بیا هغه بي ایم آی راشئ او دې سره یې کمپیر کړئ چې تاسو په نارمل وزن کې راځئ، تاسو په اوور ویټ کې راځئ، تاسو په مایلډ ټو ماډریټ اوبیسټي کې راځئ، او که تاسو په سیویر اوبیسټي کې راځئ. بیا راشئ نو بیماریانې کمې دي چې هغه اوبیسټي د غټوالي د وجې کېږي. دا یو ډېرې غټې بیماریانې دي او زموږ افسوس دا دی چې موږ د اوبیسټي ته په هغه شکل کې خپله بیماري ویلې نه ده. نو د دې اوبیسټي غټوالي د وجې دا دومره شپږ اووه بیماریانې ما دې ځای په لیست کې اووه بیماریانې ایښي دي چې د دې اوبیسټي سره خاص ډایرکټ لینک دی. په هغې کې لومړی بیماري خو نه ده، خو ستاسو لایف سټایل چې کوم دی هغه کوالټي اف لایف افیکټ شي. غټ بنده د کېناستو مسله ورته، غټ بنده ته د ګرځېدو مسله، غټ بنده ته په واشروم کې د کېناستو مسله، نور ورسره هم کوالټي اف لایف چې کوم دی د غټ بنده د عام انسان په شان نه. دویمه خبره بلډ پریشر دی. د بلډ پریشر ډایرکټ لینک دی غټوالي سره. د غټو خلکو کې عموما بلډ پریشر د نارمل خلکو ویټ لحاظ سره ډېر زیات دی. درېیمه غټه بیماري شوګر ده. شوګر خاص الخاص ډایرکټ لینک دی دغه سره، غټوالي سره، او د هغې وجه دا ده چې دا انسولین کوم په موږ کې جوړیږي او هغه کوم ځای کار کوي، په کوم ریسپټرز باندې کار کوي، نو په غټ بنده کې هغه ریسپټر بلاک شي، هغه بند شي او د شوګر سیوا کېدل شروع شي. څلورمه خبره فالج دی، سی وي اے دی، سیریبروواسکولر اکسیډنټس دي. نو فالج چې کوم دی د دې هم غټوالي سره لینک دی. غټوالي کې کولیسټرول سیوا کېږي، په کولیسټرول کې که د سر رګ بند شي نو فالج به درته کېږي، او که چېرې د زړه رګ بند شو نو کارونري هارټ ډیزیز د زړه بیماریانې به درته کېږي. نو د زړه بیماري او فالج هم غټوالي سره یو لینک دی. آسټیوارترایټس ما پرون په دې باندې ټاپک هم کړی دی، جوړونه یو بیماري ده، خاص کر آسټیوارترایټس اف نی چې کوم دی دا په غټو خلکو کې ډېر زیات دی او غټو اوبیز ښځو کې
په غټو ښځو کې چې کوم دی نو آسټیوارترایټس ډېر دی. یو بل څیز تاسو کو کتلی ګال بلیډر سټونز دي، تاسو په تریخي کې کاڼي کیږي. اکثر د تریخي کاڼي چې کوم دی دا به غټه ښځه کې کیږي، فیمیل به فرټایل به او هغه به په 40-50 ایج کې او هغه به فیټي، هغه به غټي. نو دا و غټي بیماریانې، د زړه بیماریانې، د فالج، د شوګر، بلډ پریشر، د جوړونو بیماریانې، د دې ډایرکټ لینک چې کوم دی هغه اوبیسټي او غټوالي سره دی. اوس راځو دا چې اوبیسټي کیږي څنګه او بیا وزن منده کمول څنګه شي. دې باندې زه تاسو یو سمپل پویم او امید لرم چې تاسو په ژوند کې به مخکې د دې ویډیو نه تاسو فائدې اخلئ. هغه دا دی چې کله موږ هم خوراک کوو نو موږ چې څه خورو نو هغه موږ له یو انرژي راکوي او هغې ته موږ کیلوریز وایو چې یاره ما دومره کیلوریز نن وخوړل. د عام انسان، د نارمل یو انسان کیلوریز یو ریکوایرمنټ دی، کیلوري د انرژي یو یونټ دی چې کومه انرژي موږ خورو د روټای په فارم کې، د فروټو په فارم کې یا په ډیفرنٹ فارم کې چې کوم موږ خوراک کوو. هغه کیلوریز انټیک چې موږ څومره خوراک کوو، موږ څومره کیلوریز خورو او موږ څومره واک ایکسرسایز او کار کوو او موږ څومره کیلوریز سوځو، د دې دواړو یو ریشو ساتل دي، دا یو بیلنس ساتل دي، نو بیا به ستاسو وزن نه ډیریږي. تاسو د نارمل سړي دپاره 2500 کیلوریز دا د هغه ډیلی ریکوایرمنټ دی، ډیلی د هغه د انرژۍ ضرورت دی چې 2500 کیلوریز د سړي دپاره د نارمل ژوند دپاره چې هغه هیوي کار نه کوي، ایکسرسایز نه کوي او یو نارمل روټین ژوند تیروي، هغه ساه اخلي، د هغه ډایجسټیو سیستم دی، د هغه مختلف سیستم یې کار کوي یا هغه نارمل کوم موومنټ کوي، نو د هغه دپاره د سړي دپاره 2500 کیلوریز د ورځې ضرورت دی او د ښځو دپاره 2000 کیلوریز دا د ورځې ضرورت دی. اوس که چرې ستا د ورځې ضرورت 2500 کیلوریز دی او تا وخوړې 3000 کیلوریز، نو دا سیوایي 500 کیلوریز به چېرته ځي؟ دا به راځي نو دې نه به فیټس جوړېږي او دا به ستا د غټوالي سبب جوړېږي. نو کیلوریز انټیک موږ خورو څومره کیلوریز، صحیح ده، او کیلوریز برن موږ سوځو څومره کیلوریز، موږ څومره کیلوریز وباسو په ایکسرسایز یا په کار کې، د دې ریشو ساتل دي او د هغې نه زموږ ویټ کلکولیټ کیږي. که چېرې ستاسو کیلوریز انټیک د خوراک ډېر زیات وي، د 4000 کیلوریز د ورځې خورئ او ستا کیلوریز آوټپوټ برن چې کوم دی سوځېږي 2000 کیلوریز یا 2500 کیلوریز، نو دا باقي 1500 کیلوریز چې کوم دي دا فیټس ته کنورټ کیږي، وازدې ته کنورټ کیږي او دا د انسان غټوالی کوي. که چېرې ته کیلوریز 2500 یا 3000 خورې خو ته واک کې، ته ایکسرسایز کې، ته کار کې او ته سوځې 4000 کیلوریز، نو دا سیوا چې کوم 1000 یا 1500 کیلوریز تا د ورځې کار له پکار دي، نو هغه به راځي د فیټس نه، هغه به دغه فیټس دغه وزن سوځي، بند کیږي به او هغه به تاله دا باقي انرژي درکوي او ستا ویټ به کمیږي. اوس په دې لاجک باندې خو تاسو پوه شوئ چې کیلوریز سوځول دي، خوراکي او کیلوریز ایستلي هغه برن کولی. اوس زه تاسو ته صرف دا وایم چې کم خوراکونه هغه دي چې په چا کې کیلوریز ډېر زیات دي او کم خوراکونه هغه دي چې په چا کې کیلوریز کم دي. نو که چېرې تاسو د کمو کیلوریز والا خوراک کوئ او ورسره خپل واک او ایکسرسایز کوئ، نو دې کې هیڅ شک نشته چې ستاسو ویټ به، وزن به کمیږي. او که نه تاسو هغه خوراکونه کوئ چې کوم کې کیلوریز ډېر دي او بیا ټوله ورځ ناست یئ یا ویده یئ یا ستاسو جاب آفس جاب دی، داسې جاب دی چې هغې کې تاسو ډېر موومنټ نه کوئ، ډېر خوځئ نه، ایکسرسایز نه کوئ، نو بیا هغې دپاره ریګولر ایکسرسایز او واک پکار دی چې هغه سیوا کوم خوراک دی کوي چې دی وسوځئ نو د ده وزن به نه زیاتېږي. په دې کې لو کیلوریز ډایټ چې کوم دی چې په چا کې کیلوریز کم دي، نو پای کې فروټ په لومړی نمبر باندې راځي، ویجیټیبل سبزي په دویم نمبر باندې، فروټ ویجیټیبل دواړه داسې خوراکونه دي چې دې کې کیلوریز ډېر کم دي. سیریلز چې کوم زموږ دي، دال دي، پلسز دي، نو په دې کې هم کیلوریز ډېر زیات نه دي. او هغه خوراکونه چې په چا کې کیلوریز ډېر زیات دي، تاسو په خپل ډایټ کې وګورئ د دې استعمال زموږ ډېر زیات دی. ویټ غنم چې کوم دي دا د کیلوریز یو مین سبب دی، یو مین کاربوهایډریټس دي چې کوم موږ له ډېر زیات کیلوریز راکوي او زموږ د غټوالي سبب جوړېږي. ریجو کې هم کیلوریز ډېر دي، د دې نه علاوه په غوښه کې کیلوریز ډېر زیات دي او آیل کې، په تیلو کې کیلوریز ډېر دي. او که چکن تاسو والئ نو په چکن او میټ کې راوند اباوټ سیم کیلوریز دي. نو دغه خوراکونه د کم کیلوریز دي، دا خوراکونه د ډېر کیلوریز دي. نو که تاسو وزن کمول غواړئ نو په دې کم والا کیلوریز خوراک به ډېر کوئ او که تاسو وزن زیاتول غواړئ نو بیا به دا ډېرو کیلوریز والا خوراک کوئ. خو چونکې موږ دې ته د اوبیسټي خبره کوو نو تاسو به فوکس کوئ په فروټو باندې، په ویجیټیبل باندې او په پلسز دال وغیره په دې باندې، او تاسو به کموئ غنم، غوښه، تیل
او چکن. دا سیزونه به تاسو کموي نو ستاسو وزن به بیا کمیدل شروع کیږي. ښه که په کومه ورځ باندې تاسو خوراک د ډیر کیلوریز والا او که مثال زمونږ مختلف پروټینز یا تاسو چرته لړۍ تاسو ډوډۍ چا سره وخوړه او تاسو د ډیر کیلوریز خوراک وکړو نو په هغه ورځ باندې به تاسو واک کوئ. په 1 کیلومیټر واک باندې 100 کیلوریز تقریبا دا سوځي. 1 کیلومیټر څوک د ورځې ګرځي نو د 100 کیلوریز سوځي برن کوي. ٹھیک ده نو بیا د هغې مطابق خپل واک او ایکسرسایز کول دي او کیلوریز زیات سوځول دي. یو وړوکی غوندې کمپیریزن تاسو ته ما دې ځای کړی دی چې کیلوریز صرف تاسو لږ ډېر پوه شئ چېرې په څه کې څومره کیلوریز دي نو د هغې نه هم به تاسو ته اندازه ولګي. که تاسو یو کوکمبر واغست تاسو یو بادرنګ خورئ نو په هغې کې صرف 10 کیلوریز دي. خو که تاسو یو روټۍ وخوړه خاص کر زمونږ دا د تنور چې کومې روټۍ دي نو په هغې کې 200 کیلوریز دي. نو د کمپیریزن ته وګورئ چې د 2 بادرنګه ته وخوري مثال نو تا به 100 کیلوریز وخورئ خو که تا یو روټۍ وخوړه نو 200 کیلوریز مطلب یو روټۍ د 20 بادرنګو خوراک برابر ده. که تاسو 100 ګرام پالک وخورئ ساګ د پالکو نو هغې کې صرف 29 کیلوریز دي 29 کیلوریز دي. خو که تاسو 100 ګرام میټ یا چکن وخورئ نو په هغې کې 250 کیلوریز دي. نو لږ دې کمپیریزنس ته وګورئ چې 29 کیلوریز او 250 کیلوریز. ښه په یو ټي سپون آیل کې په یو چمچه تیلو کې 120 کیلوریز دي. نو څومره چمچه تیل زمونږ په کورونو کې استعمالیږي تاسو خپله په دې باندې ځان اوس پوه کړئ چې ستاسو آیل انټیک کمیدل د وزن سره څه تعلق ساتي. بیا که تاسو وګورئ نو په یو کپ اف ملک د پایو یو کپ کې که هغه فل فیټي نو په هغې کې تاسو یا شولي نه دي او تاسو سره د بالایه هغه پایس کوئ نو 200 کیلوریز دي. خو که تاسو ته فیټس لرې کوئ تاسو پایو یې شول سره ترې لرې کړ نو په هغې کې بیا 100 کیلوریز دي. ښه په نیمه کیلو وریجو کې 600 کیلوریز دي. نو که چېرې 1 کیلو وریجې 4-5 کسه خوري نو هم 200-300 کیلوریز هغه صرف د وریجو نه خوري بیا ورسره تیل یو ځای شي سبزی ورسره یو ځای شي روټ. نو تاسو سوچ وکئ چې تاسو د کیلوریز انټیک خپله مانیټر کئ چې یاره ما نن ډېر خوراک داسې خوراک کړی دی چې هغې کیلوریز ډېر دي. نو کوشش دا کوئ چې په هغه ورځ باندې ایکسرسایز ډېر کوئ. 1 کیلومیټر واک باندې 100 کیلوریز تاسو سوځولی شئ. آل دو هغه ډیپینډ کوي چې ته رننګ کوې نو ډېر سوځي که بنده سلو دي نو لږ سوځي. خو اندازه دا ده چې 1 کیلومیټر واک کې 100 کیلوریز دا سوځي. دا سیزونه دا واک دا ایکسرسایز چې کوم دی دا د کیلوریز دا د خپل وزن دپاره لازم دي دا کلکولیټ کول. اوس د هغه خلکو دپاره یو میسج ورکوم چې کم خلک دا نشي کولی په دنیا کې زمونږ په معاشره کې نه بلکې هر ځای کې ډېر خلک داسې دی چې هغوی د ویټ مینټین نشي ساتلی هغوی د خوراک نه زړه نشي مړولی هغوی ایکسرسایز نشي کولی یا هغه یو روټین کې هغه نشي ساتلی. نو بیا که چېرې ستاسو BMI د 35 نه بری نو د دې یو آپشن بیا اخیري چې کوم دی هغه سرجري ده. د سرجري آپشن دی کې یو قسم ګولۍ هم راځي زه به درته ووایم ارلیسټیټ یو ټیبلټ هم راځي او چې تاسو ته دا فارموله ده مختلف نمونو باندې راځي. ارلیسټیټ هم لږ ډېر ستاسو په وزن کمولو کې مدد کولی شي. هغه داسې کوي چې ارلیسټیټ چې کم فیټس هم تاسو وخوړل کم هم وازده یا کم هم د آیل والا سیز تاسو وخوړل نو هغه بیسیکلی ابزارپشن ته نه پرېږدي او په ډکو میتیازو کې د بنده نه وځي. نو دا یو ګولۍ په عام روټین کې د دې دپاره میډیکلي پرسکرایب دي د وزن کمولو دپاره. خو دا هم د هغه ټایم کې ستا صرف کار کوي چې ستا صرف فیټس ابزارپشن کموي هغوی کاربوهایډریټ سره غنمو سره دغې څیزونو سره څه کار نشته. نو دا هم څه داسې پرون افیکټ نه ښیي. لږ کیجي کله چې وزن ډېر زیات وي نو لږ ډېر هغه هیلپ کولی شي. خو د دې یو نوی علاج چې کوم اوس کامن کیږي زموږ په سوسایټۍ کې ما خپله ډېر 2-3 ملګرو هم داسې سرجریز کړي دي هغه د سرجري او سرجري د دې دا ده چې د دې دپاره موږ کوو سلیپ ګیسټریکټومي ورته وایي. سلیپ ګیسټریکټومي کوي یا تاسو ته یو بله سرجري په دې کې ډېره کامن ده چې هغې ته بایپاس سرجري د وایي. بایپاس سلیپ ګیسټریکټومي سره بایپاس سرجري کیږي. سلیپ ګیسټریکټومي څه شی دی؟ په دې کې ساده سوده سرجن لړ شي او ستا د معدې څه حصه بنده کړي هغې کې ټانکې ولګي او ستا یو باټل شیپ د بوتل په شان یو معده هغوی دومره پرېږدي او خاص کر چې کم ځای کې معده کې هغه اوبه پیدا کېږي چې تا له لوږه درکوي هغه ځای ته کټ کړي نو ستا لوږه هم کمه شي. ستا لوږه ډیفینټلی چې هنګر هارمونز نه ریلیز کېږي په وجود کې هغه اوبه نه جوړېږي چې کوم تا له لوږه درکوي هغه هم ختم کړي. بل د معدې سایز هم مور دین 50% د معدې سایز هم کم کړي بلکې باټل شیپ
سټامک ته جوړه کی د بوتل په شان یو وړه شان معده ته جوړه کی او هغه د ټول عمر لپاره یو سرجری ده. نو کم خلک چې په دې هر څه باندې ناکامه شوی دی، ویټ او ډایټینګ او دا څیزونه نشي مینټین کولی او وزن یې بي ایم آی د 35 نه بره ده او هغه ته د دې غټوالي د وجې بیا د دومره بیماری کېږي، شوګر ورته کېږي، بلډ پریشر ورته کېږي، ژوند یې افیکټ کېږي، د جوړونو بیماریانې ورته کېږي. نو هغوی سره یو لاست آپشن د سلیپ ګیسټریکټومي یا د سرجري دی. په پېښور کې هم اوس سرجري کېږي، خو کوشش پکار دا دی چې د سرجري ته رسېدل ني، ځکه چې سرجیکل پروسیجرز آر آلویز بیډ. سرجیکل چې څوم سرجري کېږي هغه ښه نه دي، خو چې مجبوري شي نو دا د دې بیا یو آپشن تاسو سره شته د هغه خلکو دپاره چې هغه ډېر غټ دي، نو هغوی دا ګیسټریکټومي سلیپ ګیسټریکټومي کولی شي. او که د چا ایون زما د طرفه محنت هغه خدمت زه کولی شم، په کار نه ده چې دغه پروسیجر ته راشي، خو که څوک کول غواړي نو هغه زه په پراپرلی په دې باندې ګایډ کولی هم شم چې د دې نقصانات څه دي، د دې فایدې څه دي. خو دا د هغه خلکو دپاره دی چې د چا بي ایم آی ډېره زیاته ده او کم ویټ لاس په یو حال باندې هغه کوشش وکړو خو نشي کولی مینټین کولی نشي، وزن یې ډېر زیاتېږي، نو بیا د دې بیماریانو د جړې نه بیا هم ځان بچ کول دي. دا ورسره یو لاست آپشن دی او هغه سرجیکل پروسیجر دی. زه امید لرم چې د دې نه بعد به تاسو د خپل وزن د خیال ډېر ساتئ او د خپل چې کوم کیلوریز خورئ او کوم کیلوریز سوځوئ د هغې به ذهن کې لږه آیډیا ساتئ. ډېر رفلی دا ژوند نه دي تېرول، انسانان یئ، اشرف المخلوقات یئ، پکار ده چې دا خپل دماغ موږ دې له ورکړو. د الله په امان.